نن ورځې مهمې پیښې د جګړې لازم چمتووالي خبرې د سولې کړنلارې مدیریت د بهرنیو ځواکونو وتلو تر اعلان وروسته زمینه برابره شوې د سولې طرحه او مدیریت د افغانانو واک ته ورغلی دی. افغانستان کې سوله د نړۍ لپاره اړینه. د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبرې کړې. درې ورځنی اوربند پای د جګړې دوام. د اوربند پای سره هم مهاله کندهار او هلمند ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر غني وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان امنیتي سرتیري هم باید جګړې ته لازم چمتووالی ولري. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته یو ستر فرصت رامنځته شوی او اوس سولې طرحه او مدیریت د افغانانو په واک کې قرار لري. غني وویل چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره طالبانو ته د جنگ د دوام په خاطر هیڅ راز بهانه نه ده پاتې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې په تدبیر، میړانې او جرأت سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. غني دې ته په اشارې سره چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام د سولې صلابات، اراده او جرأت لري، وویل طالبان هم دغه ډول جرأت له ځانه وښیي او د سولې نیت دې ښکاره کړي. ولسمشر غني څرګنده کړه چې سیاسي اجماع هم موجوده ده او اوس د سولې مذاکرات لپاره د جمهوریت یو واحد غږ ته اړتیا دی. هغه د خپلو خبرو په پای کې څرګنده کړې چې د سولې هیڅ پلان او هوکړه د لوی جرګې له تایید پرته د منلو وړ نه دی. له مشرانو څخه یې غوښتنه کړې چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې په جرګه کې برخه واخلي او دغه شریک درد لپاره حل لاره پیدا کړي. د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل چینایي سیال سره په دې ټلیفوني اړیکه کې د سیاسي لارې څخه د افغانستان سولې ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. ویلي دي چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یې هم ویلي دي چې افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې لپاره اړین دی او بیجینګ د پاکستان سره یو ځای د افغانستان کشالۍ د حل لپاره هڅو ته دوام ورکوي. دا پر اساس حال کې چې دوه ځنډېدلې ناستې بیرته له سره پیل شوې دي او د بهیر دوام لپاره ډاډ هم ورکړل شوی دی. هلمند ولایت کې عملیاتونه پیل شوي دي. د هلمند ولایت د 215 میوند قل اردو وایي چې د دې ولایت په ناوې او نادعلي ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو له لوري عملیاتونه پیل شوي دي. 215 میوند قل اردو وایي چې دوی د دې ولسوالۍ د تصفیې په موخه باندې عملیات پیل کړي، هڅه کوي ترڅو ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. بل لوري د هلمند ولایت د امنیه قماندانۍ ویان زمان همدرد به یک تلویزیون ته وایي چې عملیات نن سهار پیل شوي، ډېر ژر به یادې سیمې تصفیه کړل شي. ویل کېږي دغه عملیات د هلمند په ناوې نادعلي لښکرګاه ښار په 4 او 10 امنیتي حوزو کې پیل شوي چې د وسلوالو طالبانو پکې وړاندې شتون درلود. د هلمند امنیه قمانداني وایي چې د امنیتي ځواکونو د مخامخ جګړې پر مهال 21 تنه وسلوال وژل شوي، 14 تنه نور ژوبل شوي دي. له دې سره بیا یک تلویزیون ته سرچینه وایي چې د کندهار، خاکریز او میوند ولسوالۍ کې هم په امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې د طالبانو بریدونه شوي دي. اختر کې 3 ورځنی اوربند و. خلکو غوښتنه دا وه چې دغه اوربند وغځېږي، خو د دغه اوربند له پای ته رسېدو سره هممهاله جګړې زور اخیستی. هلمند او کندهار ولایتونو کې جګړې پیل شوي دي. اصلي خبردار چې ولې اوربند دوام نه پیدا کوي، غوښتنې څه دي، د جګړې سره موږ څه ترلاسه کولی شو، پر دې موارد باندې بحث کوو. عزیز مارج سیاسي شنونکي را سره پر لیکلی. مارج صاحب ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. لومړی پوښتنه مې دا دی چې د اوربند په پای ته رسېدو سره جګړه بیا زور اخلي، ولې دواړه خواوې د اوربند د دوامداره کېدو لپاره نیت نه ښکاره کوي؟ جګړې څخه څه لاسته راځي؟ مننه. تاسو تخنیکي همکارانو ته او قدرمنو لیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، اصلي معیار، اصلي مسله د دواړو خواوو د امتیاز اخیستلو یا ډېر اغېز کول په د سولې خبرو مذاکرو کې چې کېدای شي په راتلونکي کې په استانبول کې سره کېني. د دې اصلي امتیاز وسیله د جګړې دوام ده او جګړه هر څوک ته دا یو سیاسي اوسه څو چې د جګړې په ډګر کې
ډېر قوت لري، ډېر وس لري، زور ډېر لري یا ډېره جغرافیه ترلاسه کولی شي، هغه خامخا ډېر امتیاز ترلاسه کوي. دا یو معیار ده معمولا. دا چې په افغانستان کې اوربند کېږي، دا یو مسله دا ده چې د اوربند تضمین یا د دې ضمانت هیڅ وخت نه ده معلوم شوی او داسې یو حالت نه ده شوی چې مثلا دوی دا یو د څار کمیټه یا د څار یو بله ګروه هم موجوده وي چې دا وګوري چې څوک نقصي او څوک نه نقصي. دا یو مسله ده. بل دلته په افغانستان کې نه تثبیتېږي چې دلته څو ډلې جګړه کوي. تنها لویه ډلې صحیح ده چې طالبان دي او طالب باید د هر غمیزې یا جګړې مسؤلیت باید واخلي، ځکه دا مستقیما د اعلان سره د دولت سره جنګي. کله چې کومه ډله له اعلان یا غږ سره وایي چې زه جګړه کوم، جنګېږم، مخالف یم، خو خامخا که نور ډلې تپلې هم کوم اثر کوي یا جګړه کې ساه ماخلي، پړتیا او ملامتیا په همدغه چې چا څه اعلان کړی په ده باندې تمامېږي. خو دلته نور ابعاد هم لري. مثلا کېدای شي بعض ځینې ګاونډ هېوادونه لکه پاکستان یا ایران، خصوصا پاکستان څو غواړي او امنیتي تړونونه ترلاسه کړي له افغانستان سره، یا مثلا غواړي چې دغه د قطر د بخښنه غواړم د استانبول د ترکیې غونډه تحریم کړي، یعنې د طالبانو په لاس باندې. هغه ځکه ته ژمنتیا ډېره خوشحالتیا نه لري پاکستان چې دغه توپ یا امتیاز له پاکستان او قطر لاړ شي، ترکیې خواته ترکیه را داخله شي. نو بیا کېدای شي یو مسایل دا هم په منځ کې پراته وي چې نورې ډلې مثلا داسې د نور د اوربند د نقصولو لپاره هلې یو هڅې وکړي. په هر حال باندې دلته تاسو اشاره وکړه چې اوس مهال ښکېل اړخ طالبان او حکومت هم دوی ترمنځ د اوربند هم کېږي. افغان ولس ترېنه غوښتنه همدا دواړه خواوو نه چې کېږي اوربند هم دوامداره کړي چې هغه کار نه ترسره کېږي. د نورو جګړو د نورو ډلو خبره که راپورته کېږي ولې دواړه خواوې هغو ته د دې اجازه ورکوي؟ که چیرې په رښتینې توګه باندې دواړه خواوې د اوربند لپاره ژمن واوسي، نه باید نورو خلکو ته اجازه د دې ورکړل شي د دواړو خواوو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو هم د طالب تر ولکې لاندې سیمو کې چې نورو ډلې فعالیت وکړي، اوربند نقص کړي، دوی تورن په دې کار باندې شي. ګوره دا یو خو دغه جګړه چې ده صحیح ده، جګړه کنټرول جګړه ده، خو کنټرول د افغانستان په لاس کې نه ده، نه طالب په لاس کې ده. دا له بهر نه له امریکا نه له دې ځایه نه دا جګړه کنټرولېږي، کتل کېږي. دا دواړه خواوې معلومې دي چې جګړه څوک دښمن تعریف نه ده. که چېرې دښمن تعریف وي خو موږ قوي استخبارات درلودلی تثبیتولی باید استخبارات د موږ فلج دي. نو بلان دغه یو ګیم خو د شروع شوی ده. دا چې کنټرول نه وي، حاکمیت نه وي، نو دا خو نه ښکارېږي چې مثلا کومه ډله چېرته راځي چېرته نه ځي څه کوي. 21 ډلې په افغانستان کې خپله د موږ دولت کله کله چارواکي اعلان کوي. 21 ډلې په افغانستان کې جګړه کې مختلفې ډلې راغلي، دلته مختلف خلک دي، کله عرب دلته ګیر کېږي، کله پنجابی دلته ګیر کېږي، کله چشنایي دلته کتل کېږي، کله ایرانی کتل کېږي. خو دغه مسایلو ته چې کتلو باندې خو معلومه خبره چې حاکمیت دلته نشته، کنټرول د سرحدونو سم نشته په افغانستان کې. هره ډله هره ګروه راځي. دغه یو ډول مسله چې دغه اوربند چې په اختر کې وسه دا داسې دایمي اوربند خو اول نه و، بل داسې اوربند هم نه و چې کوم معیار درلود د اوربندو معیار. دا ماشه په لاس باندې ناسته څو ورځې جګړه درولې وه. مارج صاحب اوربند چې کېږي بله تاسو اشاره وکړه که نه چې دلته افغانستان کې د نورو هیوادونو خلک یا د نورو هیوادونو په اشاره باندې دلته افغانستان کې ډلې شته او جګړې دوام لري. همدغه که چیرې هدف مو له بهرني هیوادونو څخه واوسي، بهرني هیوادونو مشران د هرې خبرې نه د هر ټویټ د هغو نه چې د افغانستان په اړه کوي، اوسنۍ تازه خبره همدا ده چې دوی د اوربند غوښتنه کوي. که چیرې په رښتینې توګه بهرني هیوادونه افغانستان کې غواړي اوربند واوسي، نو ولې دغه ډله راپاروي د افغانستان کې دوی د جګړې ته راستوي چې جګړه افغانستان کې وکړي؟ همدارنګه که چیرې دا هیوادونه دا کار ترسره کوي، د افغانستان د دولت ډیپلوماسي ولې تر دې کچې پورې څه ضعیفه شي چې بهرني هیوادونه دې ته نه قناعت نه ورکوي چې په رښتینې توګه هغه څه چې د افغانستان په اړه دوی غواړي ترسره کړي هغه ولې په ګام نه اخلي؟ همدغه هیوادونه چې دوامداره اوربند افغانستان کې غواړي، ولې نورې ډلې افغانستان ته رالېږي تر څو جګړه باندې لاس پورې کړي؟ ګوره ته دوه خبرې دي. یو خو سیاست برعکس ده. سیاست کې څه شی وایي، اول خو د بهرني هیوادونه بهرني ګاونډیان دا خلک ځان ته موخې لري په افغانستان کې، خپلې ګټې لري، خپل پروګرام لري، دوی ترحم ته مرسته ته د موږ ګټو ته نه دي هغه نه ژمنتیا لري، نه د ساده خلک دي چې په هېڅ کې راسي افغانستان سره مرستې وکړي. نو بنا دوی خپل پروګرام لري. په سیاست کې یو شی چې عملي کوي برعکس دغه ذهنیت د خلکو عامه بلې خواته کوي. همدغه اوس په افغانستان کې معامله روانه ده له پاکستان سره. تاسو ګورئ د امنیت شورا مشاور
په ضد د پاکستان خبره په پاکستان په ننګرهار کې کوي ولسمشر هم وس کوي نو مخکې ول نه کول دا خو ذهنیت داسې کوي خلکو ته کوي چې نه زه خو نه غواړم زه خو تاسو خواته یم مخالفت کوم ماره ما سره خبره په معاملې بل خاطر روانه ده داسې د افغانستان دولت نشي کولای چې نورو هوادو ته مثلا تاسو ویل چې نور هوادونه ولې اوربان وایي چې کوو بیا مار نه کوي دا خو سیاست کوي خپل فشار او خپل اثر او د سیمه کې په دغه د سیمه او نړیواله هغه مراقبتونه ته موجود دي جګړه د پردیانو راوړي د پردیانو خپل ګټو ته پاروړي افغانستان لابراتوار قرباني ده دا چې افغانستان دولت او د خلک نشي کولای چې خپل ګټه د نورو ګټو سره یو د تشریح کې واضح کې او د قناعت ورکړي چې تاسو په دې ودمن په وزلو کې نه بلکې نور لارې هم سته چې په سلاميزه توګه باندې تاسو ګټه خوندي وساتئ متاسفانه دې کې د افغانستان چارواکي ورکا نسته کدا ورکا وای د 40 کاله یا وزغه شل کاله به دغه جګړه نه وي نسي کولای د مسایل تشریح کې بل خو اجازه هم نه لري مارچ افغانستان په نړیوالو سازمانونو کې او همدارنګه نړیوالو هیوادونو کې چې په افغانستان باندې په ګاونډي د افغانستان باندې حتی پر طالبانو باندې د فشار وسیله ګرځیدلی سي یعنی فشار وضع کولی سي پر همدغه هیوادونو کې استازولۍ لري ولې لابیګري په سمه توګه باندې د بهرني سیاست له اړخه نه کیږي چې دغه هیوادونه په رښتینې توګه باندې افغانستان سره کومه خبره چې پر شوه باندې کوي پر هغه باندې ګام واخلي کچېرې د غوله خوا څخه نقص کیږي ولې د افغانستان بهرنی سیاست بیرته هغو ته د ګیلې په ډول یا هم د یو ګام په تر نه وایي چې افغانستان سره پر ژبه یوه خبره کوي ولې ګام بل څه اخلي یو خو دغه د موږ بهرنی سیاست د بهرنیانو په لاس کې ده دا واضح خبره ده په دې باندې سترګې نه پټېږي کله چې غوښتل کېږي له بهر نه خصوصا د امریکا نه چې مجري پاکستان د پاکستان لار نه هغه شامل شوی ده دغه د سولې په حالت کې موږ ګورو چې موږ تر پورې چې له بهر نه ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد د امریکا استازي رانوړل د افغانستان دولت د افغانستان مخالفینو اپوزیسیونو سیاسيونو هیڅ چانه تر دلته نه دا ورته دلته نه ځمنته دلته نه اجازه درلوده نو بنا نه تر راو دی امریکا کړل دا یو مسله کله چې بیان بهرنی سیاست د بل چا په لاس کې دا دوی کنټرولي په مخې دی دوی خپل ګټه لري خپل مخې لري کله چې دوی خپل ګټه عملي کوي نو بنان دوی نو دغه یو حالت راوصله افغانستان ته دا یو څه ډله مشخصه ډله او څو نفر تقریبا 3.5 نفر یو خصوصا 10 نفر په افغانستان ملت باندې حاکم کړی دي د دوی روزسوي کارونه دي ام دا روزلي دي ام دغه دوی سره معاملې کوي او تړون لري او هڅه لري دا به خامخا په واکینو ملت د افغانستان او هغه خلک چې واقع ژوند دي ولکه لري کډور دی په افغانستان کې هغه نه پریدي چې مثلا ثانیه ته راوځي بل مسله دا ده چې د افغانستان کې د افغانستان ملت هم یو څه ملامت ده مدني ټولنه هم ملامت دي مدني ټولنه باید څه ونه کې تناسب ډالر ته وګوري ماش تنخواه واخلي او پیسې واخلي په ټول دنیا کې دا عرف ده چې کله یو مسله وړاندې کیږي او سیاسي باس کیږي تغییر د نظام کیږي سم د حکومت کیږي یو بحراني حالت راځي په دې کې مدني ټولنه خپل رسالت په ځای کې راوځي بینرونه شعارونه په خپل ټټر باندې دي په سرکو ته ملت راوځي پر خواسته وړاندې کوي په سلاميزه توګه باندې دا هغه چې په دولت باندې او هغه خلک چې د تغوار او سیاست او پالیسي جوړ کړي له بهر نه دوی خامخا دوی په پالیسي باندې اثر کوي دوی پالیسي بدلي مارچ صاحب خودلته دا چې د مدني ټولنې د غږ خبره وکړه افغان ولس ته غږ خبره وکړه چې باید راپورته شي کله چې د غږ خبره کیږي غږ څوک نه اوري د مدني ټولنې د افغانستان د خلکو ګیله هم دا ده چې دواړه خوا د دوی غږ نه اوري کله چې غږ نه ونه اورېدل چې څنګه دوی خپل غوښتنې مطرح کولی شي ګوره دا موږ تقریبا د پروسه کاله فروری نه تر اوسه پورې دا یو وخت خلک د ما غږ موري خلک حقایق په سترګو باندې ویني تر اوسه پورې چې یو کال څلور میاشتې تقریبا شاوخوا کېږي چې دا د سولې خبره او ترونه لاسکسي له دوه نه د مسله په هات توګه او په رسمي توګه پیل شوې ده مونږ خو د افغانستان ملت مدني ټولنه ورنه ډل راوځي په څلورلارې کې ودرېږي یا د کوم سفارتو مخته یا د ارګ مخته یا د نورو ګرانګورو جیو کې ودرېږي او خلکو ته د خپل خواسته وړاندې کی او نه د سیمه نه د په غټه پیمانه توګه مدراوځي د باندې له هلمند څخه لکړې دلې ځمکې څخه چې په جګړه باندې هغو ځورېدلي له هغه څخه په پلي توګه باندې یو مدني حرکت را وکړ د کابل پورې راغلل نورو ولایتونو ته لاړل د نمایندګۍ چې د بهرني هیوادونو افغانستان کې د هغو مخې ته ورغله غوښتنې مطرح کړې چې غږ نه دی اورېدلی د هغو ګیله هم همدا دی نه دلته ډېره بله مسله ده یو خو په هغه وخت کې دغه د سولې خبرې اترې نوې پیل شوې دا په سرحد باندې وایم همدغه د هلمند نه حرکت شروع سر کابل له کابل تر
مزار پورې نور خلکو سره یوځای سوله دغه خپل یو انګیزه جوړه کړه په نړیواله توګه دغه د اوسنۍ سولې مسایل چې پیل شوي دي تنها نه تنها دوی او دغه نور دغه مقدمه وه چې دا وایسل پالیسي سولې ته جوړه سوله په اوسني حالت کې د سولې عملي خبرې له امریکا نه پیل شوي دي په دې وخت کې باید که ملت او مدني ټولنه راپورته سي ډېر اثر کوي په پالیسي باندې. ډېره زیاته مننه کوماري چې کور مو چې وخت مو راکړ. د خبرونو دوام د ملي امنیت سلاکار له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې افغان وژنه بس او د سولې لپاره کارونه ترسره کړي، د خلکو ترڅنګ ژوند وکړي. حمدالله محب تېره ورځ د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ته د سفر پر مهال وویل چې طالبان له جګړې څخه لاس واخلي، افغانانو لپاره د سولې او ارامتیا فضا برابر کړي، د خلکو ترڅنګ د هم خپل ژوند ته دوام ورکړي. محب ویلي چې د دښمن موخه د طالبانو ته قدرت رسونه بلکې د خپلې جغرافیا پراخول دي. د غزني ولایت د ارزو سیمې اوسیدونکو په وروستیو ورځو کې د جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي. اوس مهال بیا حکومت په دې سیمه کې نیت لري چې بیرته د امنیتي ځواکونو هغه پوستې ځای پر ځای کړي چې طالبانو لاس ته لوېدلې وي، خو د جوړېدو لپاره یې هڅې پیل د خلکو له غبرګون سره بیا مخامخ شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې وړاندې پوستې د دوی په هستوګنځیو کې جوړې شوې وې چې وروسته بیا د جګړې له امله یې ډېری زیانونه ورته واوښتل. اوس مهال دا اوسیدونکي نه حکومت او نه هم طالبانو ته اجازه ورکوي چې په دې سیمو کې پوستې جوړ کړي. د غزني ولایت امنیه قمنداني بیا وایي چې په تیرو کې پوستې غیر مسلکي ډول برابره شوې، اوس مهال به د خلکو سره په صلاح او مشورې باندې برابروي. ولسمشر غني وایي که چیرې د طالب بندیانو خلاصون د تلپاتې سولې لامل شي، دی به د یادې ډلې 2,000 بندیان هم خوشي کړي. ولسمشر غني ټینګار لري چې طالبانو له القاعده سره اړیکه نه ده پرې کړې او له پاکستان سره هم په نږدې اړیکه کې دي. غني ټینګار کوي چې دی له امریکایي ساتونکو او یا هم له کومې کودتا سره واک ته نه دی رسېدلی. هیڅ بهرنی ځواک نشي کولی چې نوموړی د افغانستان پرېښودو ته اړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله ته یو شمېر نږدې څېرې بیا وایي چې امریکا له افغانستان سره د 2,000 طالب بندیانو خلاصون په اړه باندې هوکړې ته رسېدلې ده. یکی از غلطترین کارهای ما رهایی 5500 طالب از زندان بود. د دې سربیره چې مخکې له دې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څه باندې 15,000 طالب بندیانو خوشي کول د حکومت تر ټولو ستره تېروتنه بللې وه. اوس ولسمشر د دغې ډلې 2,000 نورو بندیانو ازادي ته شین څراغ ښیي. ولسمشر غني د شپېګل مجلې سره په خبرو کې ویلي دي د دې سربیره چې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو سره په هیواد کې تاوتریخوالی کم نه شو، خو که چیرې د 2,000 طالب بندیانو خوشي کول د یوې ټول شموله سولې لامل شي، دی به د دغو بندیانو خوشي کولو سره موافقت وکړي. عبدالله ته یو شمېر نږدې څېرې هم وایي واشنګټن له کابل سره د 2,000 طالب بندیانو خلاصون په اړه هوکړه کړې ده. د دې سربیره چې دوی له لیدلوري د دغه بندیانو ازادي به د سولې بهیر سره هیڅ مرسته ونه کړي. صلح نمیشه، جنگ خواهد بود، 7,000 زندانی هم آزاد میشه و بازنده حکومت افغانستان خواد باشه که نتانسته خوب بازی کنه به خاطر صلح. ولسمشر په دې خبرو کې د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو احتمال نه ده رد کړی، خو ویلي د امنیتي ځواکونه کولی شي د تل لپاره د طالبانو پر وړاندې وجنګېږي. هغه ډله چې د غني په باور د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابر کړې ده او له القاعده سره اړیکه هم لري. غني ټینګار لري چې افغانستان نور بل بهرني ځواک ته اړتیا نه لري چې ترې ساتنه وکړي. زه پوهیږم چې یوازې یوه مرمۍ له مرګ څخه واټن لرم. زما د وژلو لپاره د ګڼو هڅو هوډ شتون درلود، خو افغانستان سویلي ویتنام نه دی او زه یوې کودتا سره نه یم راغلی. زه د خلکو لخوا ټاکل شوی یم. ما هیڅکله امریکایي ساتونکی نه دی لرلی او یا هم امریکایي ټانک چې زما څخه ساتنه وکړي. ولسمشر په دې مرکه کې وایي طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکه لري او له هغه ځایه تجهیز او تمویل شوي او حتی غړي یې ګمارل کیږي. د غني په باور د دې سربیره چې د پاکستان لوی درستیز ډاډ ورکړی چې د اسلامي امارت بیا ځلي را ژوندي کېدل د سیمې له هغې ډلې د پاکستان په ګټه نه ده، خو د دې هیواد په پوځ کې یو شمېر ټیټ پوړي چارواکي لا هم طالبانو سره خواخوږي لري. پاکستان له طالبانو څخه د ملاتړ په پار یو منظم سیستم اجرا کوي. طالبان خپل تدارکاتي مرستې له هغه ځایه ترلاسه کوي. له هغه ځایه مالی ملاتړ او ګمارل کیږي. د کویټ شورا، د پیښور شورا او میرامشاه د طالبانو د پریکړې نیولو بنسټونو نمونه دي
چې د پاکستان په ښارونو کې موقعیت لري. طالبان د پاکستان له دولت سره ژوره اړیکه لري. د وزارت طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د حکومت پریکړه داسې حال کې نیول شوې چې د تیرو 2 اونیو پر مهال جګړې له بل هر وخت څخه زیات په افغانستان کې زور اخیستی او حکومت په خپله مني چې ډیر آزاد شوي طالب جنګیالي د سولې پر ځای بیا ځلې د افغانستان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. دفعه قبل هم فشار خارجی بود و این بار هم مشاهده رفت آمد نظامیان ارشد پاکستان، لوید ریسیز پاکستان، انگلیس و نماینده‌های امریکا هم بالاخره برای جمهور دیدن. اما فشار بری دارن تا خواستای طالب از طرف دولت افغانستان قبول شود. د طالب بندیانو خوشي کول د امریکا او طالبانو د هوکړه لیک مهمه برخه وه. خو طالبانو د خپلو بندیانو خلاصون په بدل کې باید تاوتریخوالی کم کړی وای، له القاعده سره اړیکه پرې او له حکومت سره معنی لرونکو خبرو ته دننه شوي وای. هغه څه چې د کابل او واشنګټن په خبره تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. خلک د اختریز اوربند دوامداره کېدو غوښتنه کوي. د زابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د اختر 3 ورځني اوربند څخه خوښ دي د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه یې غوښتنه کړې چې اوربند نور هم وغځوي ترڅو هیوادوال یې ارامه ژوند وکړي او له بلې خوا د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو زمینه نوره هم ډیره شي. که څه هم د جګړې ښکېلو خواو د اختر په 3 ورځو کې اوربند کړی چې دغه ورځو کې د زابل اړوندو څخه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی او په قلات ښار کې ګڼه ګوڼه وه. ځوانان د مېلو په پلمه له کورونو رابهر شوي وو، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د اختر میلې خورا پیکه وې. یوازې هغه څه چې دلته یې خلکو ته خوشحالي وربښلې وه اوربند وو. یو شمېر ښاریان د اوربند غځېدو غوښتونکي دي. 3 ورځې اوربند ډېر سخت کم ده. د اختر 3 ورځې موږ له دواړو غاړو څخه غواړو اوربند تمدید کړي، ویې اضافه وخت اوربند ته ورکړي. موږ د دواړو غاړو څخه غواړو چې د نور وروژنه بس کړي او نور دې پر دغه مظلوم ملت باندې ورحمېږي او نور دې ټوپک کښېږدي. یو شمېر روڼان دې هم د اوربند د غځېدو په تمه دي. دوی وایي چې د اوربند غځول به د سولې پر خبرو مثبت اغېز ولري. د ولس د ټول ولس همدغه هیله ده، همدغه غږ دی چې دغه اوربند لا هم وغځېږي تر څو د دغه بیندو د دغه اوربند په جریان کې موږ بین الافغاني مذاکراتو خبرو ته ورسېږو. ولسي مشران وایي چې یوازې 1 ساعت اوربند هم د ډیریو افغانانو ژوند ژغوري. باید چې د جګړې ښکېلې خواوې اوربند وکړي. نو په ښکېلو غاړو مو په ټولو غاړو غږ دا ده چې دا اوربند نور هم وغځېږي. د اختر 3 ورځني ډزبندیز پای ته ورسېد چې وسلوالو طالبانو او افغان دولت د اختر 3 ورځو لپاره په دې موخه ترسره کړی وو ترڅو هېوادوال یې له کومې اندېښنې پرته او په خوښۍ اختر ونمانځي. په افغانستان کې د تور ژیړي ناروغۍ په افغانستان کې مخ په زیاتوالي کې ده. د کابل انتاني روغتون کې مسؤلین وایي تیر کال یوازې 5.5 نه تر 6 زره ناروغان د درملنې لپاره د روغتون ته راغلي ول. یو شمېر ناروغان دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو لامل یادوي او وایي چې باید مخنیوي لپاره هڅې وشي ترڅو پورې پوهاوی هم زیات شي. په پاریس کې له 20,000 څخه ډیری کسان د فلسطینیانو پیوستون لپاره سړکونو ته راووتل. په فرانسه کې یو راټولېدنه کې د فلسطین په غزه او ګرانه باختري سیمو کې د اسرائیلو له لوري ترسره شوي بریدونه غندل شوي دي. د فرانسې پولیسو بیا یو 50 تنه په ټول هیواد کې په دې اړه باندې نیولي. 44 یوازې د پاریس ښار اوسیدونکي دي. ورته وخت کې بیا اسرائیلو کسانو په غزه کې د الجزیره او همدارنګه د اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ودانۍ هم تر خپل برید لاندې راوستې دي. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دا ودانۍ د حماس توکو کې ځای پر ځای شوې وې. د دې مهال خبرونه همدومره وه. له ملتیا مو مننه کوم.